نه کاله چې چا د اقتدار مزه اغسته نن هغه خلک بالکل د سکرین نه غیب دي. په پاکستان تحریک انصاف یا په عمران خان باندې سخت وخت راغی نو هغه خلک چې نه کاله حکومت کوو هغه خلک بالکل غیب شوي. السلام علیکم، زما نوم مظفر شاه دی او تاسو ګورئ زمونږ فیسبوک او یوټیوب چینل. قدرمندو کتونکو په 9 مئی چې عمران خان گرفتار شو د هغې نه وروستو په ملک کې توړ-پوړ جلاو ګیراو دغه وشو او د هغې نه وروستو بیا په پاکستان تحریک انصاف په کارکنانو په قیادت باندې یو سخت وخت راغی. سخت وخت داسې چې کله تو ملکي تنصیباتو ته یا د خلکو پرایویټ کورونو ته بلډینګونو ته نقصان ورسوي نو ریاست خو به بیا خپل کار کوي. مونږ وکته چې 9 کاله په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د دې ځای چې کم قیادت تو هغه بالکل د سکرین نه غیب شوی دی. کله نه چې په پاکستان تحریک انصاف دغه سخت وخت راغی نو موږ وکړه چې په سند کې په پنجاب کې او داسې مختلف چې کوم د پارټۍ قیادت یا د پارټۍ ټیکټ هولډرز و سابقه MNAs MPAs هغوی د پارټۍ نه او د عمران خان نه د تعلقۍ اعلان وکړو او ځان یې د دغې پارټۍ نه یو سایډ ته کړو. خو د دغې سره سره اهم خبره دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې 9 کاله د پاکستان تحریک انصاف حکومت پاتې شو او د دې ځای چې کم اعلی قیادتو لکه سابقه وزیر اعلی پرویز خټک او بیا دویم سابقه وزیر اعلی محمود خان د دې سره سره اسد قیصر، شیرام خان ترکی، عاطف خان او داسې بلها نمونه دي چې هغوی دلته د اقتدار مزې اخیستلی خو اوس د سکرین نه بالکل غیب دي. د دې نه معلومیږي دا چې دا خلک صرف د خپل اقتدار دپاره د خپل مفادو دپاره د دې پارټۍ ملګري او که سبا بله پارټي په اقتدار کې راځي نو دوی به بیا د هغې ملګري او همدغه د پاکستان د سیاست تاریخ دی او موږ ته دغه ښیي چې دغه قسمه سیاستدانان چې کمی هغوی په سخت وخت کې یا چې په پارټۍ باندې څه مشکل راشي نو دوی هغه پارټي پرېږدي او بله لار خپله کړي بیا د بلې پارټۍ ملګري. داسې که موږ په پنجاب کې وګورو نو هلته کې هم بلها چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ځان ته وایي اعلی قیادت وي هغه د سکرین نه غیب دي. کم چې په جیلونو کې هغوی هم بیانونه جاری کړي دي او چې ریاست چې کوم دی هغه چرته هم دا اجازت نه ورکوي چې یاره تو ملکي تنصیباتو ته یا خپل وطن ته په خپله باندې نقصان ورسوه نو د هغوی خلاف خو به د دغې کارکنانو خلاف خو به لازمي ده چې کاروایي کېږي. خو بیا مونږ که وګورو نو دې ځای یا د پښتونخوا یا د پنجاب چې کوم قیادت دی د چا په وینا باندې چې دا کارکنان راوتي وو او دغه کاروایانې کړي وې نو هغه بالکل غیب دی. دغه کارکن ورسره هم څه غم نشته بلکې د هغوی سره د خپل ځان غم دی، هغه ځان سایډ ته کوي، هغوی بیانونه نوي بیانونه جاري کوي. هره ورځ چې مونږ ګورو نو یو یا دوه څنګه چې په پاکستان تحریک انصاف په اواز کو چې نن 2 ویکټې وغورځېدې نن 15 ویکټې وغورځېدې هماغه رنګ اوس په تحریک انصاف کې هغه شی روان دی چې هره ورځ 2 او 3 او 15 ویکټې غورځېږي. د دې خبرو مطلب مې او مقصد مې صرف دا دی چې زمونږ دغه سیاستدانان چې دي یا مونږ که غواړو چې یاره مونږ حقیقي چې څنګه خان صاحب چغه وایي که نه حقیقي ازادي یا حقیقي تبدیلي نو هغه شی که مونږ غواړو نو مونږ به د دې سیاست نه راوځو دا کم چې مونږ کوو. لکه تاسو اوس ولیده چې په کم تیزۍ سره خلک چې کم دی وفاداریانې خپلې بدلې کړې او دا پارټي چې کم دی دا یې پرېښوده. مونږ په مختلف وختونو کې کتلي ده چې یاره په پاکستان کې چې دغسې کومه پارټي په زور شور کې په اقتدار کې راځي نو د هغې ملګري بیا ډیر زیاتی او کله چې دغه پارټي زوال طرف ته روانه شي نو د هغې نه بیا خلک خپلې لارې جدا کوي. به حیثیت قوم هم موږ له په دې باندې لازمي سوچ او فکر پکار دی. تر یو بل پروګرام پورې ماله اجازت راکړئ. د تل پاتې خدای پامه.